بسم الله الرحمن الرحیم. استقرا ور تمثیل کا بیان. سبق هشتم. اتم سبق د تصدیقات. نننی درس د تیسیر المنطق زمونږ استاسې مشتمل دی په دوو خبرو باندې. اول نمبر خبره تعریف د استقرا سره د توضیح بالمثال. دویم نمبر خبره تعریف د تمثیل سره د توضیح بالمثال. څو خبرې دي؟ اول نمبر خبره سره د توضیح بالمثال. دویم نمبر خبره تعریف د تمثیل سره د توضیح بالمثال. اول به تاسې خارج کې ځان پوه کړئ، بیا کتاب کې آسان پوهیږئ. د ټولو نه اول خو به دا یاده کوئ چې موږ او تاسې ویلي وو چې حجت درې قسمه دی. اول نمبر قیاس، دویم نمبر استقرا، دریم نمبر تمثیل. اول نمبر چې قیاس و د هغه تفصیل یې درته وکړه. اوس د دویم او د دریم تعریف کوي سره د مثالونو. اول راځئ تعریف د استقرا. استقرا څه ته وایي؟ نو د تعریف نه مخکې به تاسې یو تقریر بېنظیر یاد کړئ، بیا به تعریف په خپله ترې وباسئ. تاسې کلي پیژنئ چې څه ته وایي. شرکت بین الکثیرین نه منع کوي، ډېر افراد او ډېر جزئیات لري. مثلا د ریاض المدارس طالب العلم د کلی دی. شرکت بین الکثیرین نه منع کوي کنه. دلاور هم پکې داخل دی، فیض الله هم پکې داخل دی، سید کمال هم داخل دی، منصف هم داخل دی، شایان هم داخل دی، فلان او فلان او فلان دا ټول پکې داخل دی. چې څومره طالبان دي دا ټول پکې داخل دي کنه. نو دا کلی شو او دا طالبان د ریاض المدارس افراد شو. شایان ته پوهیږي. شایان را اولګېده د ریاض المدارس یو طالب چې وکته دلاور د منطقي و، بلې چې وکتو سید کمال هم منطقي و، منصف چې وکتو هغه منطقي و، فیض الله منطقي و، یو دوه درې نورو کتل هغه منطقیان او ټولې نه دي کتلي. ښه پې پوه شوئ؟ د کلي په بعضې جزیاتو کې یو وصف پیدا که که نه، نو شایان را اولګېده، حکم یې ولګاو د ریاض المدارس ټول طالبان منطقیان دي. پې پوه شوئ؟ دې ته ویل کېږي استقرا. یو کلی وي د هغه په افرادو کې ته یو وصف پیدا کړې. پوهېږئ؟ دا وصف په دې فرد کې مي، په دې کې مي، په دې کې مي، په بل کې م، بل کې م، بل کې م، بل کې م. چې ډېرو کې دې دا وصف وکته، تا د دې وجې نه حکم ولګو په ټولو باندې. دې ته ویل کېږي استقرا. اصل کې استقرا ویل کېږي تتبع او تلاش ته. پې پوه شوئ؟ نو دلته چې دا کم حکم شایان ولګو چې د ریاض المدارس هر طالب العلم منطقي دی، دی ولې ولګو؟ د تتبع او د تلاش ته وجه. د چې څومره تلاش وکړو منطقیان یې پیدا کړل چې دا خو منطقیان دي، نو حکم یې ولګو چې ټول منطقیان دي. پې ورسېدی. خو دا دلیل چې دی دا ګورې قطعي او یقیني نه دی. ښه پې ورسېدی، ظني دی. ولې ظني دی؟ ځکه دا ممکنه ده کېدلی شي چې یو فرد د دې کلي داسې وي چې هغې کې دا وصف نه وي، خو هغه به شایان نه یي کتلی هغه فرد. اوس پې ورسېده. استقرا مو پېژنده. استقرا څه ته وایي؟ د یو کلي په جزیاتو کې ته تتبع او تلاش وکې او په دې افرادو کې ته یو خاص وصف پیدا کې او ته د دې وجې نه بیا په ټول کلي باندې حکم ولګې. پې ورسېده. نو دې ته ویل کېږي استقرا. استقرا مو پېژندله. موږ او تاسې یو حکم لګو په نحوه کې، کلمه درې قسمه ده. حکم لګو که نه لګو؟ دا ولې؟ دا ګورې د استقرا د وجې نه. ښه ځکه چې دغه نحات را لګېدلي دي د کلام عربۍ تتبع او تلاش یې کړی. پوهېږئ؟
کلام عربي کې چې څومره کلمات دي د دې تتبع تلاش شروع که نو سی پیدا کړل اسمونه، سی پیدا کړل فعلونه او سی پیدا کړل حروف، بلې پیدا نک. نو دوی حکم ولګو چې کلمه څو قسمه ده؟ درې، اسم فعل حرف. دلاوره ته پوهېږي که چېرته دلاوره ته تکړه شوې او نور تتبع تلاش دې وکړه، چېرته څلورم قسم دې را پیدا که، بیا به مونږ وایو چې کلمه څلور قسمه ده. پې پوه شوئ؟ خو چې را پیدا یې کړې هسې نه چې ځان نه وایي چې څلور قسمه ده. یا لکه مونږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک امت اجابت مسلمانان دا درې قسمه دي. څو قسمه دي؟ درې قسمه. یا به مقلدي، یا به مجتهدي، یا به اهل هوای. پې پوه شوئ؟ دا چې مونږ وایو چې امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا درې قسمه دي مؤمنان مسلمانان، یا به مجتهدي، یا به مقلدي، یا به اهل الهوای. دا حصر چې مونږ کو په دې درې قسمونو کې، په دې دلیل څه شی دی؟ استقرا. منصفه مونږ چې څومره تلاش وکړه، وګرځېدو مونږ په امت کې څو قسمه خلک پیدا کړل؟ درې. مقلد به یا به مجتهدي او یا به اهل هوای. پې پوه شوئ؟ دغه وجه ده چې مونږ وهابیانو ته وایو چې تاسې اهل الهوای. دغې وجه دا ده. مقلدین خو ځان ته دوی نه وایي. پې ورسېدی؟ مقلدین خو نه وي، مجتهدین هم نه دي. نو چې نه مقلدي نه مجتهدي، درېیم قسم څه شی دی؟ اهل هوا دي. دلاوره که تا ته وایي چې نه دا حصر چا کړی دی، وایي کمه کلی که نه، دې ته ویل کېږي حصر استقرائي. که منطق دی ویلي او علم المعانی دی ویلي، تلخیص وغیره او تیسیر المنطق، نو په خپله باندې به پوه شي چې مونږ څومره تتبع تلاش وکړه، دا درې قسمه مو پیدا کړي دي. نه اخواته بله نشته. نو چې نشته، ته مقلد نه یې، مجتهد هم نه یې، نو یو پاتې شو که نه؟ اهل هوای. او که درته وایي چې نه بل قسم هم شته دی، را پیدا که. دلاوره پوهېږي؟ به درته وایي غیر مقلد. څلور قسمه شو: مقلد، مجتهد، اهل هوا او غیر مقلد. څلور شو. وای دا غیر مقلد خو وایم دې دوو ته. پې پوه شوئ؟ غیر مقلد دوه قسمه دی. پې ورسېدی؟ نو یا به داسې تعبیر کوي چې درې قسمه دی: مجتهد، مقلد، مجتهد، اهل هوا. او یا به داسې تعبیر کوي چې دوه قسمه دی: مقلد، غیر مقلد. خو دا غیر مقلد بیا دوه قسمه دی: یا مجتهد یا اهل هوا. پوهېږئ؟ اوس مو استقرا وپېژنده. استقرا څه ته وایي؟ د یو کلي په جزیاتو کې ته تلاش وکړې او په هغه جزیاتو کې ته یو وصف پیدا کړي او د هغې د وجې نه ته حکم په ټول کلي باندې ولګوې، دې ته ویل کېږي استقرا. خو ما درته ویل چې استقرا څه شی ده؟ دا دلیل قطعي نه دی. پې ورسېدی؟ ځکه چې دا خو ممکنه ده که نه چې یو فرد د داسې پاتې وي چې کیدای شي هغه کې دا وصف نه وي. د مثال پیش کړی ښه، د داسې مثال پیش کړی وایي د دهلي اوسیدونکی. دهلي دا په انډیا کې یو ښار دی، علاقه ده. د دهلي اوسیدونکی دا اوس کلي دی که نه دی که نه دی؟ ځکه دهلي کې چې څومره انسانان اوسیږي هغه هر یو ته د دهلي اوسیدونکی وایي که نه وایي؟ نو هغه ټول څه شي شو؟ افراد او جزئیات. اوس یو سړی راولګېده، د دهلي چې کوم اوسیدونکي خلک وو په دې جزئیاتو کې تتبع شروع کړه. نو چې ویې کته هغه یو هم هوښیار و، هغه بل هم هوښیار و، هغه بل هم هوښیار و، هغه بل هم عاقل، بل هم ډېر یې وکتل هوښیار و. نو ده حکم ولګو چې د دهلي اوسیدونکي ټول هوښیار دي. پې پوه شوئ؟ نو دا حکم چې ولګو دی د څه د وجې نه؟ د استقرا د وجې نه. د جزیاتو کې تتبع تلاش وکړه، په هغې کې یو وصف پیدا کړه چې هر یو به څه شی و؟ هوښیار. خو یا یې نیم وکتل یا د نیمو نه زیات وکتل، هغې کې دا وصف و. نو دی راولګېده په کلي حکم ولګو
کلی څه شی و د دهلي اوسیدونکی کنه نو د څه ویل د دهلي اوسیدونکي هوښیار وګوره دا اوس د یقین فایده نه ورکوي ښه چې دا خبره یقیني ده ولې کیدای شي چې د کس د هغه چا سره ملاقات نه وي شوی چې په هغه کې عقل نه وي او وي به د دهلي اوسیدونکي په مسله پوه شو استقرا مو پیژنده اوس تمثیل وپیژني تمثیل څه ته وایي تمثیل دې ته ویل کېږي چې یو جزئی وي جزئی خو پیژنئ کنه جزئی څه ته وایي شرکت بین الکثیرین منع کوي یو جزئی وي په دې جزئی باندې حکم لګېدلی پوه شوئ جزئی وي په جزئی باندې حکم لګېدلی دلاوره ته سوچ او فکر وکړي چې یاره دا حکم په دې جزئی باندې ولې لګېدلی دې دپاره به څه وجې سوچ دې وکړه که درشه علت دې راویست پوه شوئ څه دې راویسته علت چې په دې جزئی باندې چې دا حکم لګېدلی دا وجه وي علت دې راویست اوس همغه علت د دې جزئی نه علاوه بل جزئی کې هلته پیدا شي همغه علت تا دا حکم راواغسته هغه باندې دې ولګاو دې ته ویل کېږي تمثیل مثال کې پوره پوهېږئ شراب د جزئی دی صرف شرابو ته شاملېږي که په دې باندې حکم لګېدلی چې شراب حرام دي شریعت کې دا حکم دی که نه دی حرام دی دلاور سوچ و فکر وکړه چې شرابو ته حرام ولې ویلې شوي دي سوچ کوي علت یې پکې راویستو دا خو نشه راولي ځکه پوه شوئ علت یې راویستو که نه دا مسکر دي دا خو نشه راولي ځکه پې حکم لګېدلی چې شراب حرام دي دا علت شو د حکم دپاره د حرمت دپاره نو دلاور چې دا علت راویستو بیا را روانو لاره کې د ځان سره سوچ کولو ذهن ته راغلل چې دا چرس بنګ دا خو هم نشه راولي که نه راولي که نه علت پکې موجود شو دلاور هغه حکم راواغستو دلته یې ولګولو چرس کل هم حرام دي دلاور پوهېږي بیا دلاور روانو په لاره باندې بازار کې چې وکت یو د ایسو والا ایس اسکلي او ځان تم نه دی خبر پروت دی او خلک پې برخېږي او دی ځان تم نه دی خبر په لتو سره یې وایي دلاور ویلې د څه چل کړی وی دی ایس کلي دي او نشه کړی دی ایسو کې هم علت موجود شو چې نشه ده نو دلاور حکم راواغسته چې ایس هم څه شی دی اوس پې پوه شوئ دې ته څه وایي تمثیل مو پیژنده یو جزئی وي په هغه حکم لګېدلی ته د هغه حکم علت راوباسي چې د دې دا علت دی همدغه علت یو بل ځای کې په بل جزئی کې موجود شو تا دا حکم هلته م یوړو دې ته ویل کېږي تمثیل دې ته څه وایي تمثیل کې څلور څیزونه څلور یو خو هغه جزئی و چې په کم باندې حکم لګېدلی و د مخکې نه پې حکم و هغې ته اصل هم وایي او مقیس علیهم ورته وایي پې پوه شوئ دې باندې چې کم حکم لګېدلی هغې ته حکم وایي حرام و که نه نو دا حرام څه شی شو حکم دا حکم په ولې لګېدلی او تا چې کومه وجه بیان کړه هغې ته علت وایي علت یې نشه وکړه دا بل جزئی کې دی چې هغه علت پیدا که او دا حکم د ده ته م راوړه ده ته مقیس وایي نو تمثیل کې څلور څیزونه مقیس علیه حکم علت اوس پې څه ناڅه پوه شوئ که پوه نه شوئ دا تمثیل چې د دام د یقین فایده نه ورکوي ښه د یقیني و قطعي خبره نه وي ولې وایي ځکه هلته معلل چې کوم علت راویستلی کیدای شي دا علت نه وي د دې حکم دپاره بل علت دی وي دا خو یقیني نه ده که نه دا مجتهد چې کوم علت پکې راوویستو نو دا خو یقیني نه ده چې د حکم دپاره د خامخا همدا علت شي کیدای شي دا علت نه وي بل وي تمثیل مو پیژنده او استقرا مو پیژنده شکر وباسئ सबक 8 استقرا और तमसील का बयान किसी कुली की जुजियात में जो तुम्हारी जुस्तजू के मुवाफिक द यौ कुली जुजियात चस्ता द तालाश मुवाफिक हर जुजी में हर जुजी के
जब कोई खास बात तुमको मिले یو خاص خبره تا ته میلو شي د یو جزئی په د یو کلی په جزئیاتو او افرادو کې ستا د تتبع او د تلاش موافق په هغه جزئیاتو کې تا ته یو خبره میلو شي چې دا خبره دې کم د دې کم د دې کم د دې کم ده پھر اس خاص بات کا حکم تم اس کلی کے افراد پر کر دے بیا ته څه چلو کې د دې خاص خبرې حکم په چا باندې وکي موبایل نوال بیا د دې خاص خبرې حکم ته په چا وکي د کلی په ټولو افرادو باندې وکي او حال دا چې ټولو افرادو کې خو تا نه وکتلی دا وصف کنه دا خو تا د تتبع موافقه چې څومره جزئیاتو کې تا پیدا که هغې د وجې نه تا حکم په ټولو افرادو باندې وکړه د کلی په ټولو افرادو تو یہ استقرا کہلاتا ہے دې ته څه ویلې کېږي استقرا اگرچہ کوئی جزئی ایسا بھی ہونا ممکن ہو اگرچہ یو جزئی دسی کېدل ممکن دی کہ اس میں وہ خاص بات نہ ہو چې په هغې کې دا خاص خبره نه وي دا ممکن دی کنه جیسے دہلی کا رہنے والا لکه د دلی اوسیدونکے دا اوس کلی دی کنه ایک کلی ہے اس کی جزیات وہ ہے جو دہلی میں آدمی رہتے ہیں د دې جزیات څه شی دي د دهلی اوسیدونکي جزئیات څه شي دي هغه خلک چې په دهلی کې اوسیږي هغه جزئیات شو ان میں تم نے اپنی جستجو کے موافق دیکھا په دې کې تا د خپل تلاش موافق وکتل کې هر ایک میں عقل ہے چې په هر یو کې څه شی عقل چې کم یو بده کته عاقل بو اس کے بعد سے حکم عقل من ہونے کا اس کلی کے تمام افراد پر سشو ستاسو والے کس شی دی تمام افراد پر کر دیا اور یہ کہا کہ دہلی کے سب سے رہنے والے دیزی نہ ہوئے دیزی نہ ان میں تم نے اپنی جستجو کے موافق دیکھا ان میں ہم نے اپنی جستجو کے مطابق دیکھا کہ ہر ایک میں عقل ہے بیا اس کے بعد سے حکم عقل من ہونے کا اس کلی کی تمام افراد د دین بعد د عقل من کېدلو حکم تا د کلی په تمام افرادو باندې وکړه اور یہ کہا دا دی ویل کې دہلی کې ہر رہنے والے عاقل ہے د دہلی ہر اوسیدونکو عاقل دی او استقرا شو کنه شو ځکه دا ممکنه ده چې داسې یو سړی دی وي چې هغه تا نه کتلی او د دهلي اوسیدونکي او په هغه کې عقل نه وي استقرا یقین کا پیدا نہیں دیتا استقرا د یقین پیدا نه ورکوي دا خبره څه یقیني نه چې خامخا دا به ټول همداسي اس لیے کہ ممکن ہے د دې وجې نه چې دا خبره ممکنه ده کہ کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا ایسا بھی ہو کہ تمہاری تلاش میں نہ آیا ہو چې یو سړی د دهلي اوسیدونکی داسې وي چې هغه د ستا په تتبع تلاش کې نه راغلی اور اس میں عقل نہ ہو په هغه کې د عقل نه وي ممکن ده که ممکن نه ده یا کسی جزئی خاص میں تم نے کوئی بات دیکھی دا اوس د تمثیل تعریف کوي ها استقرا ختم شو سوئی کسی جزئی خاص میں په یو خاص جزئی کې تم نے کوئی بات دی کہ تا یو خبره وکړه پھر تم نے اس بات کی علت تلاش کی بیا تا د دې خبرې علت پکې تلاش کړه چې دا جزئی داسې ولې دی علت دې پکې تلاش سمانا یعنی یہ سوچا دا سوچ دی وکړه کہ یہ بات اس شے خاص میں کیوں ہے چې دا خبره په دې خاصیس کې ولې ده لکه مثلا شراب حرام دی کنه چې دا حرام ولې دی اور سوچنے سے تم کو اس کی وجہ علت مل گئی او د سوچ نہ تا ته د دې وجہ و علت ملاو شو پھر وہی علت ایک دوسری شے میں بیا امغه علت په یو بل سیس کې تم کو ملی تا ته ملاو شو تو اس میں بھی تم نے اس بات کو ثابت کر دیا نو تا پاغه کم دا خبره ثابت کړه اس کو تمثیل کہتے ہیں دیتا سوئی تمثیل جیسے شراب کے اندر تم نے دیکھا د شرابو په شرابو کې تا وکتل کہ یہ حرام ہے چې دا څه شی دی حرام دی کړه تو تم نے اس کے حرام ہونے کی وجہ سوچی نو تا د دې د حرام کېدلو وجہ سوچوک چهره دا ولې حرام دی سوچنے سے پتہ چلا د سوچ نہ پتہ ولګیدا کہ اس کی وجہ نشہ ہے
چې د حرمت وجه نشه ده علت پیدا شي کنه پھر یہی نشہ تم نے دیکھا بیا دغه نشه ته ولیده کې بنګ میں بھی ہے چې په بنګو کې هم ده په 400 کې سړی نشه کوي کنه کني نشه کوي نشه کوي دلاور نشه کوي کنه نو شراب د سکلی دي چې وای چې نشه سی ویني حرام دي نشه مې یاده کړې ده چې نشه راولي ساده ګونه ټول سیزونه خو په دې نه معلومیږي کنه که معلومیږي هر یو سیز خو څوک په دې نه معلومي چې هغه دې څه کي و دې څه کي تاسې خیال کړی امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې هغه یو سړی راغی امامونه یې غوسه کولو مبارک د آرام ټیم چې وسوده کېږي دروازه یې وټکوله چې امامونه ورته راووتو څنګه راغلی خیر شوی ورته تپوس مې کولو اوسه پورې راته یاد ورنه هېر شو امامونه ورته وایي چې کله درته یاد شي بیا راشه امام صاحب واپس راغی هغه بار لږ لاړ هلته انتظار کوي چې دومره ټیم تیر شي چې د بیا سترګې ورشي بیا راغی بیا دروازه وټکوله امام صاحب بیا راپاڅېد بیا چې ورته راووتو سوال دې رایاد شو وایي راته یاد و چې دا څنګه ته راووتې رانه هېر شو امامونه ورته وایي زه لاړ شو چې کله دې رایاد شو بیا راشه بیا راغی لږ ټیم بعد بیا چې دروازه وټکوله امام صاحب چې راووتو ورته وایي سوال دې یاد شو وایي او سوال مې یاد شو څه سوال دی وایي د انسان چې دا کومه ګندګي ده دا خوږی او که دا پیکی او صرف مقصد یې دا دی چې امام صاحب غوسه کړي چې 3 کرته د خوب نه راپاڅولم او دا سوال دی امامونه ورته غوسه کېږي نو امام صاحب ورته وایي دا چې کله لمدی او تازه خوږی او چې کله په ټیم تیر شي بیا پیکی نو سړی ورته څه وایي امام صاحب تا څکلي دي اوس یې غوسه کوي امامونه خو نه غوسه کېږي خو ډېر لوی صبر امامونه ورته وایي ساده ګوله هر یو څیز په څکلو هم نه معلومیږي د کوپړۍ نه هم لږ کار اخله په دې معلومیږي کله چې دا لامدی دې ته مچان راجمع کېږي او مچانه خوږ څیز ته راجمع کېږي او کله چې دا ټیم پې تیر شي بیا ورته مچان نه راځي پته لګي چې خوږوالی یې نه ختم شوی پې پوه شوې دلاوره خپل امام صاحب سیرت وایي بیا به درته د هر څه مسله وي که نه دا پته به بیا تا ته لګي نو هر څه خو په دې نه معلومیږي چې اوس شراب نشه راوستونکي دي نو اوس ماته پته نه لګي چې زه اوس که ماته به پته لګي د دنیا خلک چې وایي چې نشه ده پکې همدغه شان بنګ دي نو دا خو ضرور نه دی چې ته اوس کې بیا تا ته پته لګي دا چا چې څکلي او سر پې ګرځي پې پوه شوئ تو وہی بات یعنی حرام ہونے کا حکم تم نے اس پر بھی لگا دیا نو تاسو چلو که هماغه حکم چې په شرابو باندې لګېدلی و چې هغه د حرام و هغه حکم دی په بنګو مو لګاو اب یہاں 4 چیزیں ہوئی اوس دلته څو څیزونه جوړ شو تمثیل کې 4 څیزونه ایک وہ شی جس کے اندر اصل میں وہ بات ہے یو خو هغه شی دی چې د هغې په هغې کې د اول نه دا خبره وه د حرمت اس کو اصل اور مقیس علیه کہتے هغه ته څه وایي اصل ورته وي مقیس علیه ورته وي اور دوسری وہ بات جو اصل کے اندر موجود ہے وہ حکم ہے او دویم هغه خبره چې په دې اصل کې موجوده ده چې هغه حرمت دی هغې ته څه وایي هغې ته حکم وایي تیسری اس کی وجہ او دریمه د دې حرمت وجہ جو تم نے سوچ کر نکالی ہے چې تا سوچ وکړه او راوستې دی دا وہ علت کہلاتی ہے هغې ته علت وایي چوتھی شی څلورم سیز وہ جس کے اندر تم نے علت دی کی یو رسېدی د کم په کم کې چې تا دا علت ولیده اور حکم اس میں بھی جاری کی او دا حکم دی په هغې باندې جاری که اس کا نام مقیس اور فرع هغې نوم څه شی دی مقیس او فرع نقش ذیل سے خوب سمجھ لو لاندې نقشې نه ښایسته طریقې باندې پوه شه ځان پوه که پوهېږئ نقشه شته دی ستاسو ولای لیکلی دی شراب پیدام کړل شراب ہونا بعد لیکلی دی حرام ہونا پیدام کړل ورپسې لیکلی دی نشه پیدام کړه
ورپسې لیکلي دي بنګ. پې پوه شوئ. اصل شی څه شی و په شریعت کې چې د هغې حکم معلوم و؟ شراب و که نه؟ حکم یې څه شی و؟ حرام. تا چې سوچ وکړه د حرمت حکم چې پې لګېدلی علت دې سره وویسته نشه، همدغه علت دې بیا هلته په بل څه کې وکته بنګ. نو شراب دا مقیس علیه او اصل او حرمت دا حکم ش او نشه دا علت د حکم ش او بنګ دا مقیس یا فرع، ایس دا مقیس یا فرع، نسوار مقیس یا فرع. نسوار چې واچیم سړی نشه کوي که نه نشه کوي؟ نشه کوي. دلاور اچولی دی نه دی نشه کړی. اچولی دی یو پوڼه دوه که غاښ کې دی نیولي. تمثیل سے بھی یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تمثیل نہ هم د یقین فائدہ نه حاصلېږي، اس لیے کہ جو مقیس علیه کې علت تم نے نکالی، ځکه د مقیس علیه د پاره چې کوم علت تا راویستو ممکن ہے ممکنه ده وہ اس حکم کی علت نه هو. کېدی شي د دې حکم علت دا نه دا حکم په د بل علت د وجې نه لګېدلی. پوه شوئ؟ بس دی ښه.